خو یاد ساتئ ورونو، حدیث پاک کے راضی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی، دن حدیث شریف نقل لے، والذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، ہاغا کس لیس فی جوفہ چھ داغا پسینہ کی نبی شیء من القرآن دا قرآن کریم یو شیء یو صورت ورط یادم نئی، یو مسئلہ ورط یادم نئی، ہس شیء ورط یاد نہ دے، کالبیت الخرب حدیث پاک کے راضی مثال دوران کندر دے. تاسو په علاقو کې به چېرته ورانې کنډرونه وي، تاسو به لیدلی وي. په ورانو کنډرو کې څه وي؟ رڼاګانې ورکې وي؟ نه یې ورکې، ټایلونه ورکې لګېدلې وي، هېڅ شی ورکې نه، صفایي هم ورکې نه وي، ګندګیري ورکې، د هر ګنده څیز دغه مسکن وي. چېرته دا سمسیري او ماران او دا ګن بلام دغه روانو کنډرو کې اوسېږي که نه، چرته پکې خزلې خلک ورغورځوي. روان کنډر ته ګوره بس دغه شی وروره، که سینه کې قرآن کریم څه حصه دې نه وه موجوده، وران کنډر یې شیطانان به راځي، ګن بلا به دې سینې ته راولي، زړه ته به دماغو ته به دې راولي. اوس دا وران کنډر خلک څنګه جوړوي؟ سوچ ورته وکړه که نه، دغسې د خپله سینه جوړه که، خپل باطن جوړ که. مستری خلک راولي، دیوالونه یې برابر کړي، پلستر یې وکړي، چونې رنګونه وکړي، اخر کې پکې بلپونه ورولګوي، د وران کنډر نه شیش محل جوړېږي. همدغه شانتې زموږ دا باطن او سینه ده، که د قرآن کریم نه خالي وي دا به وران کنډر وي. د دې د جوړولو دپاره بنیاد دپاره به ماشوم بوځي، استاذ ته به یې کښېنئ، قاعده به ورته ووایي، ښه په تجوید او ترتیل سره بنیاد دې وله کېښوده. قرآن کریم ناظره به ورته ور زده کړي، دیوالونه د کنډر دې برابر یې کړل، تجوید به ورته وښایي، پلسترې دې هم ورله وکړلې. بیا به یې نور هم په صحیح طریقې سره وایي، معنه به یې زده کړي، تفسیر به یې زده کړي، چونې او رنګونه دې هم ورکې وکړل. خو بیا هم ګورې کور نه دی، اوس هم شیش محل نه دی. دې نه بعد یو بل کار وي چې په دې کې لایټنګ نه وي شوې، په دې کې بجلی نه وي لګېدلې، نه دا بیا هم نیمګړی کور دی. د دغې دپاره به ته دکه ماشوم بیا واخلې، د حفظ نه وروستو، د علم نه وروستو، که چېرې د تصوف نه وي کړی، د یو صوفي او د یو شیخ مخې ته به یې کښېنوئ. دغه صوفیه دا به له په باطن کې انوارات پیدا کړي، دا به له رڼاګانې پیدا کړي، دغه وران کنډر نه بدل شیش محل جوړ کړي. الله رب الجلال دې زموږ دا باطن همدغسې د فیوزاتو او په برکاتو د صوفیو باندې منور او روښانه وګرځوي. عرض مې دا ورونو، شریعت مونږ ته دا حکم را کړی دی، حدیث پاک دی چې تاسو خپلو ماشومانو ته د قرآن کریم تلاوت وروښایئ. بیا د دې معنا ښودل، بیا همدغه ترتیب باندې تر تصوفو پورې. د دیوبند علماو دا نظر دی چې کله انسان علم وکړي او د دور حدیث نه فارغ شي، دې د هغې نه بعد یو صوفي شیخ ته کیني، خپل باطن د روښانه منور ګرځوي. او د بعضې اهل سنت والجماعت د اکثرینو دا رای ده چې نه، ماشوم د اول نه تصوف ته کښېنوه چې په روښانه باطن کې د علم نور وګرځېږي. خو د تصوف نه خلاصې نشته دی، د دې صوفیو په رڼا به انسان روښانه کېږي. ټیم ختم دی، کنی څه خبرې نور هم ضروري مې ګڼلې چې د قرآن کریم آداب او د قرآن کریم په موږ باندې حقونه څه دي. مختصر بیرته نقطتن وایم، یو حق د قرآن کریم په موږ دا دی چې ایمان به پرې وړو، ایمان سره صحیح عقیده شو. دویم حق را باندې دا دی ناظره به زده کوو. دریم حق را باندې دا دی چې معنی او تفسیر به زده کوو. څلورم حق د قرآن کریم په موږ باندې دا دی چې بل ته به ورښایو. پنځم حق را باندې دا دی چې په دې دا به همیشه تلاوت کوو، دا به یې رونه لولو به یې ختمونه به یې کوو، تلاوت به یې همیشه کوو.
او بعضې علما اووه حقونه لیکلي دي. هغه وایي چې تدبر په آیات الله کې دام حق د قرآن کریم دی چې وشي، او دام د قرآن کریم حق دی چې د دې ادب او احترام وکړي شي، نوم یې په ادب واغستی شي. یو ادب رونو صرف دا د توایم دوه خبرې. طالبانو علم ګوري په ادب زده کېږي. لومبی دا خبره چې قرآن کریم ته به نوم په ادب کې اخلی، قرآن به نه وایي، بالکل چې قرآن نه وایي، قرآن مجید وایي، قرآن کریم وایي، قرآن پاک وایي، قرآن شریف وایي، خو صرف قرآن مه وایي. دویم دا ده چې قرآن مجید راخلی په یو لاس یې ګورې مه راخلی. که په یو لاس قرآن مجید کم طالب راخلی ګوره دا به ناقابل د ده به علم یا به اونکي یا به نصیب نشي. قرآن کریم به په دواړه لاسه راخلی. درېیم ادب یې دا دی چې راغستو سره به یې ښکلوئ، سینې سر به یې لګوئ، په سترګه په بله سترګه باندې به یې لګوئ. نو ادب نه کار واخلی. بیا د استاد ادب او د مسجد او د مدرسې ادب بیا به ګوره الله پاک به ډېر لوی علم درته در نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.